أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شپږم سپاره د دویمه رکوع ده. 157 نمبر آیات مبارک د سورة النساء کې د وړاندې دو آیتون مبارکونه د اهل کتاب و یهودیانو د پاره د عذاب او د سزا او د لعنت د اسباب او تذکره شروع وه. د فبما نقضهم میثاقهم نه چې موږ په دې باندې لعنت کړی او په سبب د دې د وعدو د ماتولو، او موږ په دې باندې لعنت کړی او په سبب د دې د کفر، او موږ په دې باندې لعنت کړی او په سبب د وجلو د انبیاء کرامو په ناحقه باندې، او لعنت هم پې کړی او په دې سبب باندې چې دوی به وینا کولې چې زموږ زړونه دا تاله دي، او لعنت هم پې کړی او په دې سبب باندې چې دوی بیا کفر کړی او په عیسی علیه السلام باندې، او دغه شان مونږ په دوی باندې لعنت کړی او د دې وینا په وجه باندې چې په مریم بیبي باندې دوی بهتان لګولی او د زنا. نو وقولهم انا قتلنا المسیح، دا هم د هغې اسبابو نه یو سبب دی چې مونږ لعنت کړی او په دوی باندې، وقولهم د دوی د دې وینا په وجه باندې چې دوی به دا وینا کوله چې انا قتلنا المسیح، چې یقینا مونږ وجلی دی مسیح عیسی، چې هغه مسیح څوک دی چې هغه عیسی علیه السلام دی، ابن مریم، چې هغه بچی د مریم بیبي دی، رسول الله، چې د الله رسول دی. یعنی د دې وینا په وجه باندې موږ په دوی باندې لعنت کړی او چې دوی دا نظریه لرله، دا فاسد ګمان یې کړی او فاسده نظریه لرلې وه چې دوی وی موږ عیسی علیه السلام وجلی دی، حالانکې ورپسې تفصیل الله ذکر کوي چې دوی نه دی وجلی. المسیح عیسی ابن مریم رسول الله، دا ټول د حضرت عیسی علیه السلام دپاره دي. عیسی دا اسم محضه دی، د حضرت عیسی علیه السلام خپل نوم دی. اسم محضه هغې نوم ته ویلی کېږي چې کوم نوم یو انسان له ایښودلی شوی وي، مور وله ایښی وي، پلار وله ایښی وي، نیکه وله ایښی وي، دا اسم محضه دی. د عیسی علیه السلام دپاره خپل نوم دا عیسی دی. المسیح دا د حضرت عیسی علیه السلام یو لقب دی، رسول الله دا بل لقب دی، او ابن مریم دا د عیسی علیه السلام کونیه ده. چې کوم عیسی چې هغه ابن مریم دی، بچی د مریم بیبي دی، او مریم بیبي د مور نوم دی. المسیح دا د حضرت عیسی علیه السلام لقب هم دی، او دغه شان دا مسیح چې دی نو دا به د دجال لقب هم راشي احادیث مبارکو کې. المسیح د حضرت عیسی علیه السلام لقب دی فدې اعتبار سره چې دا د ماسح په معنا سره دی چې هغه مسح کوونکی به وي د ټولو دینونو باطله او په قرب قیامت کې چې کله عیسی علیه السلام راکوز شي نو نبی علیه السلام فرمایي یقتل الخنزیر، حضرت عیسی علیه السلام خنزیر قتل کوي. دغه شان صلیب چې دی، صلیب چې کومه نشانی ده د عیسایانو، دا به حضرت عیسی علیه السلام مات کی، ختم به کی. ویقطع الصلیب ویضع الجزیه، او وضع به کی جزیه او ټیکس، یو اسلامی نظام به حضرت عیسی علیه السلام قائموي. په دې وجه باندې د هغه لقب المسیح راغلی دی، یعنی چې هغه ماسح دی د ادیان باطله و، ختمونکی دی د هغې باطلو دینونو. او دوی موجه مفسرینو دام ذکر کړل چې المسیح په معنی د مسیر سره دی، چې حضرت عیسی علیه السلام ډېر سیاحت کوونکی و، په ځمکه کې ګرځېدونکی و. او کم چې د دجال لپاره صفت مسیح راغلی دی نو هغه په معنی د ممسوح العین سره دی، چې د هغې دجال سترګه چې ده نو دا به مسح شوي وي، ختمه شوي به وي.
نبی علیہ السلام ارشاد مبارک فرمایي چې یو سترګې چې دا به مسح وي، دا به ختم وي، داسې د دې مخ په شان به په دې باندې پوستکې راوړېدلې وي. او بله سترګې چې د نبی علیہ السلام فرمایي هغه به داسې وي کالعنب الطافیه، لکه یو انګور دانه چې هغه چپړیته شوي وي. نو په دغې وجه باندې دجال ته مسیح ویلی کېږي. او المسیح دا لقب د حضرت عیسی علیه السلام هم دی. الله فرمایي په دې اهل کتابو باندې موږ په دې وجه باندې لعنت را لېږلی و چې دې د عیسی علیه السلام په باره کې دا نظریه لرله چې موږ عیسی علیه السلام وجلی دی، نعوذ بالله. اوس دا رسول الله چې ورسره ووی، نو تفسیر ابن کثیر ذکر کړی دی چې وهذا منهم من باب التحکم والاستهزاء، وی دا خبره دوی به طور استهزاء کوله چې دا رسول الله وی، یعنی دوی دا نظریه لرله چې موږ وجلی دی هغه عیسی علیه السلام چې دوی رسول ګڼي، نعوذ بالله. رسول الله دوی نه ګڼو، خود په طریقې د تحکم او د استهزاء سره دا لفظ د رسول الله ویلی. دا داسې دی لکه د نبی علیه السلام په باره کې به چې کافران وی وقالو یا ایها الذي نزل علیه الذکر انک لمجنون، خدا هغه سړی دی چې په ده باندې قرآن نازل شوی دی. نو دا د دوی نظریه نه وه، خدا به دوی استهزاء وي. وما قتلوه وما صلبوه، اوس تر دې ځای پورې هغه اسباب ذکر شو د هغه فبما نقضهم میثاقهم نه. نو معنی دا شوه بمجموع ذلک عذبناهم، دا څومره اسباب چې د هغې ځای نه دې ځای پورې ذکر شو، نو د دې ټولو اسبابو په وجه باندې موږ په دې باندې لعنت کړی دی یا موږ په دې باندې عذاب هغه نازل کړی دی. نو اخرنۍ خبره په هغې اسبابو کې دا ذکر شو چې دوی وایي موږ عیسی علیه السلام وجلی دی. نو اوس رد ذکر کوي د هغې خبرې. وما قتلوه، الله فرمایي دوی نه دی وجلی حضرت عیسی علیه السلام. وما قتلوه دا مقوله د باری تعالی دی، یعنی قال تعالی تکذیبا لهم فی قتل عیسی. الله تعالی د دې تکذیب ذکر کوي په دغې مخکینۍ خبره او دعوه کې چې دوی وایي موږ عیسی علیه السلام وجلی. الله وایي نه، وما قتلوه دوی نه دی وجلی حضرت عیسی علیه السلام. وما صلبوه او نه په سولی او پان صحیح باندې خېجولی دی عیسی علیه السلام. ولکن شبه لهم، لیکن حضرت عیسی علیہ السلام ولکن شبه، لیکن مشابه ګرځولی شوی دی لهم د دې دپاره. ولکن شبه نو المقتول او المسلوب، مشابه کړی شوی او هغه سړی چې کم دوی وجلی دی یا کم سړی چې دوی په سولی باندې خېجولی دی، نو هغه مشابه کړی شوی او لهم د دوی دپاره. څنګه مشابه شوی؟ یعنی ولکن شبه بعیسی، هغه مشابه شوی د حضرت عیسی علیه السلام سره، د هغه شکل د عیسی علیه السلام په شان ګرځولی شوی و. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ارشاد مبارک فرمایي چې دوی د حضرت عیسی علیه السلام د قتل سازش وکړو. نو چې کله د قتل سازش وکړو نو په عیسی علیه السلام پسې دوی ولګېدل. عیسی علیه السلام په یو کور کې محصور و په هغې کې پناه حاصله کړې وه. دوی هلته لاړل، نو د دوی یو ملګری داسې و چې صاحب رشد القرآن ذکر کړي دي چې هغه عیسی علیه السلام ته په اذیتونو او تکلیفونو ورکولو کې ډېر پیش و. عیسی علیه السلام ته وې بد رد وې، عیسی علیه السلام ته وې کنځل کول. نو چې کله هلته لاړل نو هغه سړی چې مفسرینو د هغه نوم تویتوانوس ذکر کړی دی، تفسیر مظهري، او دغه شان نورو مفسرینو هم د هغه نوم تویتوانوس ذکر کړی دی. هغه تویتوانوس د حضرت عیسی علیه السلام د قتل دپاره هغې کوټې ته وردننه شو، کوم ځای کې چې حضرت عیسی علیه السلام و. الله رب العزت حضرت عیسی علیه السلام ته د هغې کوټې په چت کې یو کړکۍ کولا وکړه، یو روشندان هغه ته جوړ شو. عیسی علیه السلام
الله تعالی اسمانونو ته اوچت کو. نبی علیہ السلام ارشاد مبارک فرمایي چې د معراج په شپه باندې زما د حضرت عیسی علیہ السلام سره ملاقات وشو، او هغه کم سړی چې وردننه شوی او توانوس د عیسی علیہ السلام شکل او صورت الله رب العزت هغه ته را منتقل کو. عیسی علیہ السلام اسمان ته اوچت شو، دغه تیتانوس حیران پاتې شو. یو قول دارې چې د بار ته راووتو، دویم قول دارې چې لږ ډېر وخت تېر کو نو دا ملګري پسې وردننه شو. هغه خو په تیش کې و د عیسی علیہ السلام په وجلو پسې راغلی و، چې ویې کتل هلته په هغه باندې نظر شو نو هغه یې مړ کو. او یو قول دغه دی چې د بار راووتو نو هغې دا ګمان وکړو چې دا حضرت عیسی علیہ السلام دی، په اوخیزه و صلیبه ونیولی شو او هغه په سولی باندې کړی شو، چې دا قول عام و جمهور مفسرینو ذکر کړی دی. د دې نه علاوه تفسیر روح المانی بل قول دا ذکر کړی دی چې حضرت عیسی علیہ السلام خلاف دوی کله د قتل سازش وکړو او منصوبه جوړه کړه، نو د عیسی علیہ السلام سره په دغه وخت کې خپل ملګري مو چې هغه په عیسی علیہ السلام باندې ایمان لرونکي وو. نو مختلف اقوال راغلي دي. یو قول مطابق د هغه سره 20 کسانو په دغه وخت کې چې دا اهل کتاب راغلل او د هغې نه احاطه وکړله، هغې دننه محصور وو. نو په دغه وخت کې عیسی علیہ السلام د خپلو ملګرو ته ووایي چې په تاسو کې څوک داسې شته دی چې هغه الله رب العزت جنت ورکي او زما شکل له هغه په شان شي او هغه په دې ځای کې ووجلی شي. نو یو نوجوان راپاڅېد، عیسی علیہ السلام ته یې ووایي چې زه به داسې وکړم، دې قربانۍ ته زه تیار یم. نو تفسیر روح المانی ذکر کړی دی چې د حضرت عیسی علیہ السلام په شان شکل د هغه جوړ شو او دی د هغې کور نه بار ته راووتو په کم کې چې دا عیسی علیہ السلام او د هغه ملګري محصور او هغوی ته یې ووایي چې زه عیسی یم. هغې راولېږېدله او دغه نوجوان شهید کو. دا دویم قول تفسیر روح المانی ذکر کړی دی. الله رب العزت فرمایي ولکن شبه لهم، لیکن هغه مصلوب یا هغه مقتول مشابه ګرځولی شوی و د عیسی علیہ السلام په شکل کې لهم د دې دپاره. نو دوی په هغه باندې ګمان وکړو چې دا عیسی علیہ السلام دی. نو نه دوی عیسی علیہ السلام وجلی دی او نه هغه په سولی کړی دی، بلکې عیسی علیہ السلام ورپسې آیات مبارک کې راځي بر رفعه الله الیه، الله پورته کړی دی. وان الذین یقینا هغه کسان اختلفوا فیه چې دوی اختلاف کړی دی فیه په باره د عیسی علیہ السلام کې لفی شک منه، نو هغې په شک کې دي منه یعنی من قتل عیسی، دغه قتل د عیسی علیہ السلام په باره کې دوی په شک کې دي. په څه اعتبار سره په شک کې دي؟ یعنی چې کله هغه نوجوان یا هغه خپل ملګری تیتانوس قتل کو نو د هغه مخ خو د حضرت عیسی علیہ السلام په شانو. نو فدې کې بعضو خلکو دا ووی چې قتلنا عیسی، منګه عیسی علیہ السلام مړ کړی دی. ولې ځکه فإن الوجه وجه عیسی، مخې د عیسی علیہ السلام په شان دی. او بعضو پکې دا ووی چې نه لم نقتل عیسی، منګ عیسی علیہ السلام نه دی وجلی، ځکه لأن جسده لیس بجسد عیسی، د ده دا نور بدن چې دی دا د حضرت عیسی علیہ السلام بدن نه دی. او دویم قول مفسرینو دا ذکر کړی دی چې اختلاف یې په دغه ځای کې شروع کو چې په خپل مین کې یو بل ته ووایي ان کان هذا عیسی فأین صاحبنا، دا کم سړی چې موږ مړ کو نو که دا عیسی علیہ السلام نو زموږ ملګری توانوس چېرته لاړو، وان کان صاحبنا فأین عیسی، او که دا زموږ ملګری توانوس وي نو بیا عیسی علیہ السلام چېرته لاړو. لہذا دوی په شک کې پرېوتل. او دریم یو قول تفسیر غرائب القرآن ذکر کړی دی چې دوی د عیسی علیہ السلام په قتل پسې رالل، نو دا چې کم مشرانو نو دوی د کوټې ته وردن نشو، او چې وردن نشو نو الله رب العزت حضرت عیسی علیہ السلام د دوی نه اوچت کړی و. نو دا خو بیا مشرانو چې دا ټول عمر د لیډرانو د ماتحتو سره او د کارکنانو سره دا دوکې وي،
نو هغې دننه دا فیصله وکړه که اوس موږ بار ته ورځو نو موږ به خپلو ماتحتو ته ډېر ملامته راځو. موږ به هغې له څه جواب ورکوو چې موږ سره عیسی علیه السلام څه معامله وکړه. نو وایي دوی په دغه ځای کې دا فیصله وکړه چې موږ به هسې یو سړی راونیسو مړ به یې کړو. نو یو سړی راونیو، دا قول تفسیر غرایب القرآن ذکر کړی دی، او هغه یې مړ کو او بیا یې هغه دفن کو او بار راووتل او دوی ته وویل چې یاره موږ عیسی علیه السلام مړ کو، هغه م ښخ کو. او یو قول دا دی چې نه هغې ته وښودو چې دا عیسی علیه السلام دی او موږ مړ کو. نو بیا یې دغه ځای کې تشریح ذکر کړې ده چې عیسی علیه السلام د خلکو سره ډېر میل ملاپ نه و، نو په شکل باندې عامو خلکو هغه نه پیژندلو. نو هغه خلک په دې باندې پوه نه شو چې یاره دا عیسی علیه السلام و که نه و. نو د ولکن شبه لهم او لفی شک منه تشریح صاحب غرایب القرآن په دغې طریقې سره کړې ده چې دا خلک بیا په شک کې پاتې شو. الله فرمایي عیسی علیه السلام دوی نه دی وجلی، خو دوی د هغه په باره کې په شک کې دي. ما لهم به من علم، دوی ته نشته دی په دې خبره باندې څه علم چې عیسی علیه السلام یې وجلی دی او که نه دی. الا اتباع ظن، دوی چې دا خبره کوي چې انا قتلنا المسیح، موږ عیسی علیه السلام وجلی، الله خو علم ورته نشته، نو دا ولې کوي الا اتباع ظن، مګر دوی تابعداري د ګمان کوي. صرف خپل ګمان یې دا دی چې موږ عیسی علیه السلام وجلی دی. بیا خپل منځ کې چې کینی نو څوک وایي وجلی هم دی، څوک وایي نه هم دی وجلی. وما قتلوه، یقینا دا د مخکینۍ جملې لپاره تاکید دی، او نه دی وجلی دوی عیسی علیه السلام یقیني طور، یعنی قتلا یقینا، په قتل یقیني سره دوی حضرت عیسی علیه السلام نه دی وجلی، بلکې بل رفعه الله الیه، بلکې اوچت کړی دی الله تعالی خپل ځان طرف ته، الیه یعنی الی السماء، الله اوچت کړی دی اسمان طرف ته. وکان الله دی الله تعالی عزیزا غالب حکیما حکمت والا. نو صاحب غرایب القرآن ذکر کړی دی چې الله اسمان ته اوچت کو، نو الله رب العزت دا غنه هغه کم د انسانانو تبایع او صفات چې دی چې هغه خوراک سکاک وغیره دي، هغه ته الله رب العزت واغستل، او د فرشتو چې کم صفات دي چې هغې خوراک سکاک وغیره نه کوي، هغه وله الله رب العزت ورکړل. او په اسمان کې به حضرت عیسی علیه السلام تر هغې زمانې پورې وي تر څو پورې چې الله رب العزت ته منظوره وي. قرب قیامت کې به راکوزېږي، دا زموږ او ستاسو نظریه او عقیده ده، خو هغه به په حیثیت د پیغمبر دنیا ته نه راځي، بلکې هغه به په حیثیت د امتی د رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته راځي. مشکات شریف کی کتاب الفتن کې حدیث مبارک کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د دمشق د جامع مسجد په مشرقي مناره باندې به حضرت عیسی علیه السلام انشاءالله راکوزېږي. امام مهدي رحمه الله هغه په دغه جامع مسجد کې وي، د مازدیګر وخت به وي، امام مهدي رحمه الله به هغه ته اندرفایه ولګوي، او حضرت عیسی علیه السلام په اوږو باندې به صادرې وي، او په هغې اندرفایه باندې به د دمشق دغه جامع مسجد ته حضرت عیسی علیه السلام راکوز شي، او د هغه ځای نه به د ادیان باطله و خلاف یو تحریک حضرت عیسی علیه السلام شروع کی. الله فرمایي بل رفعه الله الیه، بلکې الله رب العزت خپل ځان طرف ته یعنی اسمان طرف ته اوچت کړی دی. یا نبی علیه السلام فرمایي او په دنیا باندې یو انصاف او عدل والا نظام قایم کی، او د هغې نه بعد به حضرت عیسی علیه السلام بیا وفات کیږي. د وفات نه مخکې به عیسی علیه السلام معدم کوي، چې کله اسمانونو ته اوچتېدو عیسی علیه السلام وعده نه وکړی. قرب قیامت کې به عیسی علیه السلام وعده کوي، د هغه به اولادم کیږي. د هغې نه بعد چې کله وفات شي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روضې مطهرې د قبر مبارک په خوا کې به حضرت عیسی علیه السلام دفن کولی شي. وکان الله دی الله تعالی عزیزا غالب حکیما حکمت والا. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، الله فرمائی نشته دی د اهل کتابونه یو کس الا لیؤمنن به، مگر خامخا ایمان براوړي په حضرت عیسی علیه السلام باندې قبل موته، مخکې د مرګ د حضرت عیسی علیه السلام. د عیسی علیه السلام د مرګ نه مخکې به
ټول اهل کتاب په عیسی علیه السلام باندې ایمان نه وړي. یو معنا یې دا ده. نو چې کله موږ او تاسو دا معنا واخلو نو بیا د دې تشریح مفسرینو داسې کړې ده چې دا اهل کتاب چې دي یهود نو دا د عیسی علیه السلام په باره کې په شک کې دي، دغه شان عیسایان هم. دا شک به تر هغې وخته پورې تر څو پورې چې عیسی علیه السلام راکوز شوی نه وي. نو چې کله عیسی علیه السلام راکوز شي نو د دوی شک به ختم شي او دوی به ایمان په عیسی علیه السلام باندې راوړي. نو بیا یې معنا دا ده چې قرب قیامت کې کوم عیسایان د عیسی علیه السلام د راکوزېدو په وخت کې یا نور اهل کتاب یهودیانی نو هغه به په عیسی علیه السلام ایمان راوړي او هغه ایمان چې دی نو هغه به معتبر وي، هغه ایمان لره به بیا اعتبار وي. نو په دې اعتبار سره د دې لیؤمنن به دا هی ضمیر هم عیسی علیه السلام ته راجع دی او قبل موته کې هی ضمیر هم عیسی علیه السلام ته راجع دی. نو معنی دا شو چې نشته دی یو کتابي مگر هغه به خامخا ایمان راوړي په عیسی علیه السلام باندې مخکې د عیسی علیه السلام د مرګ نه. نو قرب قیامت کې به ایمان راوړي او دغه ایمان معتبر به وي. دویمه معنی مفسرینو دا کړې ده چې په لیؤمنن به کې دا هی ضمیر عیسی علیه السلام ته راجع دی او په قبل موته کې هی ضمیر په من اهل الکتاب کې اهل کتابي ته راجع دی. نو بیا یې معنا دا ده چې نشته دی هېڅ یو اهل کتاب مگر هغه به ایمان راوړي په عیسی علیه السلام باندې د خپل مرګ نه مخکې. نو څه معنا شوه؟ یعنې د زنکدن په وخت کې به دی بیا په عیسی علیه السلام ایمان راوړي خو دغې ایمان لره بیا اعتبار نشته دی. و یوم القیامت او په قیامت کې یکون علیهما په ورځ د قیامت باندې یکون وي به یعنی یکون عیسی وي به عیسی علیه السلام علیهم په دې خلکو باندې شهیدن گواه. څه معنا؟ یعنی یشهد علیهم بانهم کذبوه. عیسی علیه السلام به په دې خلکو باندې دا گواهي وکړي چې دې خلکو حضرت عیسی علیه السلام ته د دروغو نسبت کړی لکه همدې آیتونو مبارکونو وروستو اومه سپاره کې به انشاءالله راشي چې حضرت عیسی علیه السلام به د قیامت په ورځ باندې د دې خلکو د دغې تکذیب الله رب العزت ته بیان کوي. اذ قال الله یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهین من دون الله. نو هغه ځای کې راځي چې حضرت عیسی علیه السلام به الله رب العزت ته وفرمایي قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمته. د عیسی علیه السلام نه به الله تپوس وکړي دا به د خلکو د ملامتې دپاره وي چې تا د خلکو ته دا ویلي و چې زما او زما د مور عبادت کوئ موږ خدایان یو. نو عیسی علیه السلام ورته وایي چې الله ما خدا وینا نه ده کړې او نه ماته د دې حق شته دی چې زه داسې وینا وکړم. ما چې کومه وینا کړې الله هغه خو تا ته معلومه ده ځکه ته زما په هره خبره باندې عالم یې. ما خو دوی ته دا ویلي و چې اعبدوا الله ربي و ربکم، دا الله عبادت کوئ چې زما هم رب دی او ستاسو هم رب دی. وکنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم، او الله زه خو په دوی باندې رقیب او ګواوم تر هغې وخته پورې تر څو پورې چې زه په دوی کې موجود وم. خو فلما توفیتني کله چې تا بیا زه ځان ته راقبض کړم نو الله کنت انت الرقیب علیهم، الله بیا خو ته په دې باندې نګهبانې د دې اعمال تا ته معلوم دي. نو د قیامت په ورځ باندې به حضرت عیسی علیه السلام په دې باندې ګواهي وکړي چې الله دې خلکو ما ته د دروغو نسبت کړی یا دغه شان ما ته د خدای نسبت کړی چې هغه به وروستو بیا هغه عقاید د عیسایانو تفصیل سره راشي چې د عیسایانو په خپل منځ کې هم ډېرې ډلې وي. چا به وایي عیسی عین الله، عیسی علیه السلام بعینه خدای دی. چا وایي عیسی ابن الله، عیسی علیه السلام د الله زوی دی. چا وایي عیسی ثالث ثلاثه، عیسی علیه السلام چې کوم دی نو دریم خدای دی نعوذ بالله. د اخرنۍ رکو کې به د دې صورت مبارک انشاءالله راشي. وقولهم الله فرمایي موږ لعنت کړی په دوی باندې په سبب د دوی د دې وینا انا قتلنا المسیحا چې دوی به یقینا موږ وجلی دی هغه مسیح عیسی چې هغه عیسی علیه السلام دی ابن مریم چې بچی د مریم بیبي دی رسول الله د الله رسول دی. وما قتلوه الله فرمایي دوی نه دی وجلی عیسی علیه السلام وما صلبوه نه په صلیب خېجولی یعنې په پانسۍ کړی هم نه دی ولکن شبه لیکن هغه مصلوب او مقتول مشابه ګرځولی شی او د عیسی علیه السلام سره لهم د دې دپاره. وان الذین یقینا هغه کسان اختلفوا فیه چې دوی اختلاف کړی دی په عیسی علیه السلام کې لفی شک منه
نو دوی په شک کې دي د قتل د عیسی علیه السلام نه. ما لهم به نشته د دوی لپاره په دې باندې من علم څه علم الا اتباع ظن مگر تابعداري د ګمانې کړې ده. وما قتلوه یقینا دوی نه دی وجلی عیسی علیه السلام یقیني قتل سره. بل رفعه الله الیه بلکې الله خپل ځان یعنی اسمان طرف ته پورته کړی دی. وکان الله دی الله تعالی عزیزا غالب حکیمه حکمت والا. وان من اهل الكتاب ان نافیه دی په معنا د ما سره یعنی ما من اهل الكتاب نشته دی څوک د اهل کتابونه یو اهل کتاب نشته دی. نو معنا دا د ما احد من اهل الكتاب نشته دی یو د اهل کتابونه الا لیؤمنن به مگر ایمان براوړي به یعنی به عیسی په عیسی علیه السلام باندې قبل موته مخکې د مرګ د عیسی علیه السلام نه یا مخکې د خپل مرګ نه دغه دو تشریحات مطابق. و یوم القیامت او په ورځ د قیامت باندې یکون شي به عیسی علیه السلام علیهم په دوی باندې شهیدا ګواه. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا